الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. آیات منگا ویلے ہو اب آیات لکوٹے اگدو مخی آیاتونو کی تذکرہ دا دیوا چه بے فائدے تپوسونا مکوئی اسیم ندی پکار او بیا خاص کر پا آغا وقت کی چکلا قرآن نازلی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حیاتی دنیاوی سرا جوندے دے نو آغا وقت کی قرآن کریم نازلی گی وحی رازی نو پا آغا وقت کی خو بالکل دانا دا پکار زمانگا بعضی خلق دیو بلنا بعضی داسی تپوسونا کئی چی پاگے کی غلطی اغلوطات و توئی پا عربی کے زمانگا پختو کی وطا دوڑے وئی اردو کی وطا چیستان وئی دغه سیزونا د دینا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع کرلا داسی دوڑے موائے بعض خلق ڈیرے دوڑے وئی خلق پہ یو بل پہ خطا کئی غلطی خلق پہ امتحان کیا چاہی پخابا خلقو دا خبری کولی پلیت مانزل زما ثواب دے کو عذاب مولارا کا جواب ناغا سڑے خطا شو دا دیسا مطلب شو پلیت مانزل زما پلیت سڑے منز کئی دا پلیتی پا حالت کی وہ دا پا قص کئی کافر کی نو اللہ تا پا بیاو دسائی کے سجدہ لگول ندی پکار سجدہ دا پتہ دا سے بیاو دسائی میں بیام لگیا دے منز کئی دانا دا پکار چانک شوی توبہ استغفار پکاری نو سڑے با خطا شو چیز چلو کن نال تک یہ پلیت بے لیت کی توی پخابا چورباتیانی نوی لاٹینونا نو خلقو با لیتکے بلاو شونٹائی بے راوڑا آغی نے بے لیتکی جوڑ کرو آغی بیا دشپے بلول سوق کے بلول بے بیا بے مڑکڑا جماعت تچراتلا نو ہم جماعت کے باورم بلے دو جماعت کی حالت کی صحیح انتظام بون دو پلار باندے د تلو د پارا چې سزے کې ټکراو نشم ارتاو نشم دا قصې به کولې ناغې نه د جوړو پلیت مانزل زم وي نو دغه اغلوطاتو نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړل بیا تذکرہ دا هغه سارو وا چې هغه خلکو د غیر الله په نوم باندې ورکولې غیر الله په نوم باندې پرې خو دی دغه نظر او منښت د غیر الله د نوم وي کاغه بحیره وا که صاحب دا که وسیله دا او که حام دی دا هغه زمانی وو که دا هغه نرستو زمانه کې دا هغه شکلونه بدلیږي دا ټول حرام سیزونه دي که څوک چرګ ورکوي چرګوړی ورکوي که څوک ګډ او ګډوری او بیزا غوایي او سنډه وغیره دا شیونه ورکوي نو هم ناروا دي که څوک د انسانانو نه دغه سیزونه جوړی نو هم ناروا دي ځان د هغې نه ساتل پکار دي دغه شرک یې اخته کېدل نه دي پکار د غیر الله په نوم باندې څه شی ورکول نه دي پکار چې دا پلان کی بابا په نوم باندې بیا ورپسې تذکره دیوه
لکه قرآن کریم تراشي، پیغمبر تراشي، دی وی نه موږ خپل پلرانو پسې ځو، نو پلار یې پسې پوهېدو نه. بیا تذکره دی و چې او خلکو او مؤمنانو خپل اصلاح وکړئ، تاسو لګیاي خلکو ته د اصلاح، د خلکو د اصلاح کوشش کوئ، خلکو له دعوت ورکوئ، او خلک بیا هم په گمراهۍ کې اخته دي، نو تاسو له د هغې گمراهي نقصان نشي درکولی. یو سړی پلار یې ګمراه دی، زوی په هدایت دی، زوی په ګمراه دی، پلار یې په هدایت دی، یو بل له دې نقصان نشي ورکولی. کله چې دا یو په هدایت باندې دی، نو د بل ګمراهي په هغه باندې اثر انداز کیږي نه، الله طرف ته تللی. هغې نه وروستو د ګواهۍ خبره ده، کله چې تاسو ته مرګ راشي هغه وخت کې ګواهان پکار دي وصیت کوئ. نو وصیت د پاره پکار دي چې تاسو ګواهان، دوه ګواهان طلب کوي، پکار دي چې لیکل پکې مو کوي، مخکې د لیکلو تذکره شوې وه. اصل کې دا ما پرون ویلو، دا یو خاص واقع ده چې درې کسانو، یو تمیمی داریو، یو بودیلو، او یو عادیو. دا بودیل پکې مسلمانو، او دا نور چې ونو دی نصرانیانو. بیا وروستو مسلمان شي دي، لیکن په هغه وخت کې تمیم داری رضی الله تعالی عنہ د نصرانیو، وروستو بیا مسلمان شه دی. او د ملاقات د تاجر سړیو د دجال سره د ملاقات هم شوی دی. احادیثو کې د تذکره راځي، تمیمی داری راغی، مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه کرام ناس دي، خپل واقعه ذکر کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وخېجاو، کسان یې راجمع کړه، کېنئ د خبره کوي. ته خپل واقعه ووایه، خپل واقعه ووایې چې زه دغسې تللی وم، او کښتۍ وه، کښتۍ هوا مخالف راغله، موږ یو جزیرې ته وخېجولو. هلته کې د یوې ښځې سره پکې موږ ملاقات وکړو چې چا نه تپوس وکړو، مخکې لاړ شئ. کوټه وه، هغې ته چې ننوتو شړنګار یې جوړلی، یو سړی دی او چوتیږي لګي، زنجیرونو کې تړلی شی دی. وی چې موږ ور مخامخ شو، سړی ودرېد، ټوپونه بس کړه. تپوس یې وکړو کوم ځای نه راغلي یئ؟ وی موږ حجاز نه. وی ښه، هغه دا راته ووایه چې هغه آخري پیغمبر راته چا راغلی کندې راغلی؟ هغه وی راغلی. وی هجرت یې کړلی که نه؟ وی هجرت یې هم کړلی. وی زه بیا وخت لږ دی. دا خبره وکړه. هغه کم علامات چې هغه ووی، هغه د دقې دجال علاماتو. په یو جزیره کې دی، الله تړلی بند دی، یو وخت به راځي راخلاصېږي به، او عیسی علیه السلام به پسې راکوزېږي او مرداری به په ځمکه کې به ګرځي. څه خلک به یې هغه به د هغه سره یو ځای کېږي. دا یهودیان دا اوس هم د مسلمانانو خلاف دي، او هغه وخت کې هم دا به د دقې دجال ملګري کېږي. بیا به یو وخت راځي، عیسی علیه السلام به بیا د دې سره جهاد شروع کی. نو بیا دا کم چې یهودیان دي د دې به بیا ځای د پټېدو نه وي. یو ونه ده غرقد ورته وایي، احادیثو کې د هغې تذکره راځي، پښتو کې ماله نوم نه راځي، خو دا غرقد نوم موږ اورېدلی عربۍ کې، کتابونو کې ویللی. دلته زموږ په دې علاقه کې کېدای شي هغه یم نه، دلته کې کېدای شي د دجال فتنه پښتنو باندې اثر نه کوي د هغه. نو هلته کې دغه ونه چې دا به ورله پناهي ورکوي، دا به غږ نه کوي، او نورې څومره ونې دي که بوټي دي که لوټي دي ګټې دي، هغه به آواز کوي. یا مسلم
هذا یهودی، اے مسلمانہ دا زما شاته یهودی پټ شوی دی، ناغه ګټې به خبرې کوي، لوټې به خبرې کوي، دیوال به خبرې کوي، دا شیونه به خبرې کوي. د دقې یهودي د هغه د ختمولو خبره وي. بهرحال خبره بل طرف ته لاړه. نو دغه کسانو دا مسلمان چې پکې و دی ناجوړه شو. ناجوړه شو نو ځان نه تمه قطع شوه. د یو لیست ولیکو د خپل سامان چې کم څه و هغې ټول ولیکل او هغې په د خپل سامان کې کم چې د هغه نګو په هغې کې دننه کېښودو. بیا خو د مال غرضیان مال ته پردي مال ته به د چا پلار ځان ټینګ او ځان بله مسله ده. نو کله چې هغه دا شی وکړو دې ته وویې دې ته وصیت وکړو چې زما پته نه لګي او ځان باندې مې یقین هم نشتی، کېدای شي زه ونه رسم کلي ته، نو زما دا سامان به واخلئ دا به زما ورثو ته ورسوئ. هغه شانتې هغې وکړه، لیکن ویې لټاو، سامان یې ولټاو، په هغه کې یو جام و او جام قیمتي جام و. بعضې وایي د سپینو زرو جام و، د سرو په هغې باندې اوبه چړاو شوي، رنګونه وغیره شي پکې شي، ګلکاري پکې شوې وه. قیمتي جام و، څوک وایي د سرو د، څوک وایي د سپینو، څوک وایي د دواړو. بهرحال قیمتي جام و. هغه جام ته دی پټ کو، سامان یې راوړ او ورثو ته یې حواله کړو، خبره خلاصه شوه، دی لاړه. هغې چې کله لیست وکتو نو په هغې کې جام نه و، نو کیس یې داخل کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دغسې دا چل شوی دی، دی زموږ جام پټ کړلی. نو هلته کې دی مدعیان دي او هلته کې هغه نور مدعا علی دي. نو وس ګواهان شتي نه، نو هغې به وس په هغې باندې قسم راځي. نو هغې قسم وکړو، موږ نه یو خبر، موږ نه یې پټ کړی، موږ نه یو خبر. هغې قسم وکړو، خبر خلاص شو، لاړه. هغه جام دی ویوړ مکه کې خرڅ کو. په دې کې د بودیل دا ورثه چې دي دا چې د مکې ته تلي، نو هلته کې دا جام یې چې ولید مکې آبادي خو هم دغسې څلور ګوټې آبادي وه، دا نه اوس چې پکې ګرځي سړی پکې ورک کېږي، اوس پکې سړي ته ځای نه معلومېږي. هغه کې آبادیان یې دومره نه وې، خو یو څو دغه خلک خاص خلک وو، نو هغې چې د ګرځېده یو کره بل کره خپلوان دي، اشنایان دي، تعلق واله دي. په دې کې یو جام یې ولیدو چې ویې لیدو هسې پې سترګې پې خوږې شوې، وې دا زمونږ دی. دا کوم ځای و؟ وې دا مونږه د هغې تمیمداري او د عادین اخیستی دی. وی ښه دا زمونږ دی. واپس رالو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا شکایت وکړو، کیس بیا راوړ. دې کسانو زمونږ هغه جام پټ کړی او دروغ یې ویلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه راوغوښتو، فیصله کې هغې خبره بدله کړه. وی دا موږ د هغه نه پټ کړی نه دی، دا موږ د هغه نه اغستی او دا په ژوند کې. دلته کې دوی وایي نه اغستی نه و، اوس هغې مدعیان شو، دا مدعلی شو. نو اوس ګواهان شته یا نشتی؟ نو چل به کوي قسم به کوي، څوک کوم چې منکر دي. نو منکر دا دي، نو دوی قسم وکړو او د هغې هغه پیسې هغه بیا هغې نه واخیستې شوې او مسلمان له ورکړی شوې. د هغې واقع دلته کې ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم، اے مومنانو گواهی ستاسو په منځ کې اذا حضر احدکم الموت، کله چې نږدې شي یو د تاسو ته مرګ، حین الوصیت، د وصیت په وخت کې، اثنان دوه کسان به ذو عدل منکم، دوه عادلان، دوه کسان عدل والا انصاف والا ستاسو نه یعنی ستاسو د خپلوانو نه، یا منکم ستاسو نه ستاسو مسلمانانو نه. اوس دغه دواړه نشتي، نه خپل شته نه مسلمانان شته. نو آخران من غیرکم، یا به نوري
دو کسان ستاسو نه علاوه خپلوان نشتی جو نور دی، مسلمانان نشتی جو کافر دی. ولې مسله ده کنه، ان انتم ضربتم فی الارض، کله چې تاسو سفر کوئ پس مکه کې، فاصابتکم مصیبت الموت، او ورسی تاسو ته مصیبت د مرګ، خبر راغله، نو تحبسونهما، حصار کې دې دواړو لره من بعد الصلاة، رستو د مانځنه، بعضې وایي رستو د مازدیګر د مانځنه. فیقسمان بالله، نو قسمونه به وکړي دي په الله باندې، ان ارتبتم که تاسو په شک کې لا نشتري به ثمنا قلیلا، ثمنا دی به دا وایي چې ناخلو موږ په دې باندې قیمت ولو کان ذا قربا، اگر چې دا رشتہ دار، ولا نکتم شهادت الله، او نه پټو موږ گواهی د الله، انا اذا من العاصمین، یقینا په دغه وخت کې موږ بخا مخایو د ګناهګارونه. قسمونه چې کوي نو قسم به کوي که کافر همي، او په الله به قسم کوي. غیر الله باندې چې قسم کوي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل من حلف بغیر الله فقد اشرک، کفر شرک یو کو، ومن حلف بغیر الله فقد کفر، چا چې د الله نه سوا په بل قسم وکړو نو د کفر وکړو. بلکې وایي من حلف بغیر الله فلیقل لا اله الا الله، چا چې په غیر الله باندې قسم وکړو نو د لا اله الا الله وایي، مطلب د ایمان دی راوړي، ایمان خپل بیا تازه کی. نو غیر الله باندې هغه هر شی چې دی قسم کول په هغې باندې کفر دی. قرآن کریم باندې خلق قسم کوي، دا قرآن کریم صفت د الله دی، نو په دې باندې که څوک قسم وکړي نو کولی شي. د دې نه علاوه په نور باندې څه باندې قسم نه کولی کېږي. که څوک وایي چې مجوسی دی نو هغه خو الله نه مني، هغه اور مني، دا ټول بعض څیزونه دي. نو هغه چې قسم ورکولی کېږي نو په دې طریقې به ورکولی کېږي، قسم مې دی په الله باندې، هغه الله چې دا اور پیدا کړلی، دا ستوري سپومۍ پیدا کړلی، دغه پکې تاکید به کوي چې زور پکې راشي، هلته کې هغه د قسم نه ویریږي. نو قسم په رښتیا باندې وکړي. فإن عثر على أنهما استحقا اسما، که خبره ښکاره شوه په دې باندې چې دا دواړه مستحق شي دي د ګناه، دې دواړو د ګناه کار کړلی، نو فآخران یقومان من مقامهما، نو نور دوه کسان وبدرېږي په ځای د دې دواړو باندې، من الذین استحق علیهم الاولیان، دا کسان نه چې لازم شی دی په هغې باندې قسم وس، دا مخکینو په ځای باندې به دې ودرېږي. نو اوس به دې قسمونه وکړي، فیقسمان بالله، نو قسمونه به کوي دي په الله باندې، لشهادتنا حق من شهادتهما، چې خامخا قسمونه زمونږه زیات صحیح دي، زیات حق دي د دې د قسمونو نه. وما تدینا د حد نه تجاوز نه دی کړی موږ، انا اذا لمن الظالمین، کنې په دغه وخت کې موږ به یو د ظالمانو نه. ذلک ادنا ان یاتوا بالشهادة علی وجهها، دا خبره ډېره نږدې ده دیتا چې دا خلک راتلل به کوي په ګواهۍ باندې، په قسمونو باندې په صحیح طریقې، او یخافو یا به یریږي د دې نه ان ترد ایمانهم بعد ایمانهم، چې واپس بکړی شي دي ته قسمونه د دې رستو د قسمونو د دې نه، د دې قسمونه به دې ته واپس شي. دې نه به یریږي لکه سبا راپسې بل راځي ښه، نو هغې را باندې که قسم وکړو زموږ هغه قسمونه به ورغړي، نو دی به بیا صحیح طریقې باندې قسم کوي. یا خو به دا ده چې یریږي به د الله نه، او یا دا ده چې د دې خپل شرم نه به یریږي، سبا به را باندې بل راشي گواهی به را باندې وکړي، قسمونه به را باندې وخوري، نو وبه شرمېږو چې ګوره تاسو په غلطه باندې قسم کو. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، اوس مو واورئ. والله لا یهدي القوم الفاسقین، الله هدایت نه کوي قوم فاسق ته. دې باندې به بس کو دغه مخکې نه موږ ترجمه نه وکړي بیا. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے مومنانو تپوسونه مه کوئ د هر شي په باره کې، ان تبد لکم که ښکاره شي تاسو ته، تسؤکم نو تاسو به خفه کي، و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن، او که تاسو تپوسونه کوئ د دغې څیزونو هر څه په باره کې، حین ینزل القرآن په کوم وخت کې چې نازلیږي قرآن، تبد لکم نو تاسو ته به ښکاره کړی شي، عفا الله عنها، الله معاف یې کړلی د مخکې نه.
واللہ غفور حلیم، اللہ دے بخون کے بردبار. قد سالا قوم، یقیناً تپوسنا کړي د دې یو قوم ستاسو نه مخکې، ثم اصبحوا بها کافرین، بیا شو دی پاغي باندې انکار کوونکي. ما جعل الله من بحیرة، ندی جائز کړي الله غوږ سری کړی شوي، ولا صاحبة او نه آزاده پرېښودی شوي، ولا وسیلة او نه یو ځای کړی شوي، ولا حام او نه بچ کړی شوي شاوالا. ولكن الذين كفروا، لیکن هغه کسان چې کفر کړي، یفترون علی الله الکذب، جوړی په الله باندې دروغ، واکثرهم لا یعقلون، اکثر د دې نه عقل نه لري. واذا قیل لهم، او کله چې ویل کېږي دې ته تعالوا راشئ الی ما انزل الله، چې الله نازل کړلی، ویل الرسول، رسول طرف ته راشئ، قالوا نو وی دي حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، پوره دې زموږ دپاره هغه چې موندلي موږ په هغې باندې پلاران خپل. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اگر چې و پلاران د دې چې نه پوهېده په څه باندې او نه په هدایت وو. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، علیکم انفسکم، لازم دی په تاسو باندې خپل اصلاح، دین باندې کلک ودرېږئ، خپل اصلاح کوئ. لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، ضرر نشي درکولی تاسو له من ضل، هغه څوک چې ګمراه شي دي کله چې تاسو په هدایت یئ. الی الله مرجعکم، الله طرف ته ورګرځېدل ستاسو د ټولو دي. فینبئکم بما کنتم تعملون، نو خبر به درکړي تاسو له په هغه څه باندې تاسو کوم عمل کوو. یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم، اے مومنانو گواهی ستاسو په منځ کې، اذا حضر احدکم الموت، کله چې نږدې شي یو د تاسو ته مرګ، حین الوصیت، د وصیت په وخت کې، اثنان دوه کسان وي، ذوا عدل منکم، دوه عادلان ستاسو نه، چې عدل والا انصاف والی دینداری ستاسو نه، او آخران من غیرکم، یا نور دوه کسان ستاسو نه علاوه، د خپلو نه علاوه، د مسلمانانو نه علاوه، ښه کسان چې هغه خامخا د خپل دنیوي لحاظ سره ښیي. ان انتم ضربتم فی الارض، کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکه کې، دا نه چې دلته کې اوس عام حالات دي، نو عام حالات کې به ګورئ، مسلمان به ګورئ، صحیح سړی به ګورئ، هر سړی به ګواه کوي نه. دا د ګواهۍ شرطونه دي، جدا خبرې دي. دا خو هلته حالات بل شان دي، دارالحرب دی یا سفر دی، هلته کې سړی پیژني نه څوک دي څوک نه دي. ان انتم ضربتم فی الارض، کله چې تاسو سفر کوئ په ځمکې، فاصابتکم مصیبت الموت، او رسی تاسو ته مصیبت د مرګ، تحبسونهما من بعد الصلاة، نو ایثار کوي دې دواړو لره وروسته د مانځه نه. فیقسمان بالله، نو قسمونه به کوي دي په الله باندې، ان ارتبتم، که تاسو په شک کیئ، لا نشتری به ثمنا، دی به داسې وایي ناخلو موږ په دې باندې قیمت، ولو کان ذا قربا، اگر چې دا رشته دارۍ والا، ولا نکتم شهادة الله، او نه پټو موږ گواهی د الله، ان اذا لمن الآثمین، کړي په دغه وخت کې وایو موږ د ګناهګارونه. فإن عثر على انهم استحقا اسما، که خبر ښکاره شو په دې باندې چې دا دواړه مستحق شي دي د ګناه، فآخران یقومان مقامهما، نو دوه کسان نور وبدرېږي په ځای د دې باندې، من الذین استحق علیهم الاولیان، دا هغه کسان نه چې هغه مستحق شي دي د ګناه کار یې کړلی، او اوس په دې باندې لازم شی دی د رستنو باندې قسم. فیقسمان بالله، نو دوی به قسم وکړي په الله باندې، لشهادتنا حق من شهادتهما، چې خامخا قسمونه زمونږه ښه زیات رښتیا دي د قسمونو د دې دواړو نه. وما اعتدینا، د حد نه تجاوز نه دی کړی موږ، انا اذا لمن الظالمین، یقینا په دغه وخت کې به یو د ظالمانو نه که موږ تجاوز وکړو. ذالک ادنی آیات بشهادت، دا ډېر نږدې دی دې ته چې دا خلک راتلل وکړي په ګواهۍ باندې په صحیح طریقه، علی وجهها، کم چې گواهی په کم طریقې باندې پکاري په هغه طریقې به راتلل کوي. او یخافو، یا به یریږي د دې نه، ان ترد ایمانون بعد ایمانهم، چې واپس بکړی شي قسمونه وروسته د قسمونو د دې نه، دي چې کوم قسمونه کړي دا قسمونه به واپس شي، دا به رد شي. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، واسمعوا واورئ، والله لا یهدی القوم الفاسقین، الله هدایت نه کوي قوم فاسق ته. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. او سبا بله ورځ بیا انشاءالله درس شروع کوو، نو نیمې باندې به شروع کوو انشاءالله.